نو قرآن فارق دے او فرقان دے. په هر معامله کې اولنۍ فیصله د قرآن او سنت د قرآن نه جدا شی نه دی. دا ممکنه نه ده چې سړی د قرآن مني او سنت دی نه مني، او دا ممکنه نه ده چې سړی د سنت مني او قرآن دی نه مني. د سنت نه منل د قرآن نه منل دی، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم هم فرق بین الناس دی. نو مطلب د خبر یو دی، بلکې نوم چې دی هغه دی الکتاب. الکتاب کتاب خو مطلق په معنا د مکتوب دی. کتب لیکلو تم وی او کتب جمع تم وی. کتیبه کتیبه فوج ته وی. سقیف بنو ساعده کې د انصار خطیب ویلیو نحنو کتیبة الاسلام، نحنو کتیبة الاسلام، مونږ د اسلام فوج یو، مونږ د اسلام لښکر یو. انصار د اسلام فوج دی او حقیقت کې رښتیا خبره ده. انصار هم دی او مهاجرین هم دی، دا د اسلام لښکر. نو دا کتیبه او کتب په معنا د فرد راغلی دی. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نو د کتابت او کتبه معنا دا یو خبره په خلکو لازمه کول. کتب علیکم په دې درې واړو معنو باندې دا قرآن مجید کتاب دی. دا مکتوب دی، دا په لوح محفوظ کې مکتوب دی، دا په سماع دنیا کې مکتوب دی، او دا لیکلی شوی دی. معنا دا ده چې دا د نازلېدو سره د لیکلو باندې شروع شوی دی. چې څنګه دا نازل شو نو د دې لیکل شروع شو، او کاتبین وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کو لیکه به، او دا غي تفصیلات برستو په جمع او تدوین د قرآن په دې موضوع نه لاندې برازي. او اسمان کې په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی، په دې بیت العزت کې په دې اسماء دنیا کې لیکل شوی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زړه لیکل شوی دی. فإنه نزله على قلبك بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا آیاتونه دي او پر ډاګه آیاتونه دي، او دا د هغې کسانو چې چاله علم ورکړی شوی دی، د هغې په دې سینو کې دا لیکلي شوي کلک پکې پراته دي، په دې سینو کې لیکلی شوی. کتابت الصدور او کتابت السطور. نو کتابت الصدور په سینو کې لیکل. پښتو کې هم خلک وایي لکه دا خبره د ځان سره په زړه په تخته ولیکه، نو دا کتابت الصدور دی. او کتابت السطور دا په دې کرښو لیکل، په دې کاغذونو کې لیکل، او د راتلو سره جوړ بیا په لیکلو شروع شوی. کتابم په معنا د مکتوب. او ځینې روایاتو کې خو لا نام راځي چې په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیکلی شوي کتاب پیش کړی شوی. خو به هر حال که هغه روایت صحیح نه وي یا د هغې مفهوم داسې نه وي او هغه د خوب خبره وي، خو مطلب قرآن ته کتاب ویلی شوی. د کتاب نوم دی، دا الکتاب دی. ذالک الکتاب، دا یوازې کتاب نه دی، دا الکتاب دی. او یوازې داسې کتاب نه دی بلکې لا ریب فیه، او یوازې لا ریب هم نه دی، هدی للمتقین دی. دا کامل کتاب دی،
کتاب هم دی او کامل کتاب هم دی او د هدایت کتاب هم دی او د شک و شبهې نه بالاتر کتاب هم دی. نو دا مفهوم شو د کتاب. او دی قرآن مجید کې بیا د دې کتاب نور صفات هم ورسره ذکر کی چې اسی کتاب خو به هر یو کتاب ته ویلی کی. نو اول خدای ته الکتاب وی ذالک الکتاب او بیا صفات هم ذکر کی وانه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. دا قرآن دا سے کتاب دے چې عزیز دا غالب دے عزیز. دا بلا خبره ده چې مونږ او تاسو زده نه کړو نو مونږ ته داسې ښکاري چې دا جوړ ډېر هسې مونږ به څه سینه زوري کوو او څه زور به لګوو نو دا به کتاب نه. دې کتاب کې خپله یو قوت دی. وانه لکتاب عزیز دا کتاب ډېر طاقت والا او ډېر قوت والا او ډېر غلبې والا کتاب دی. د دې مخې ته څه شی ټینګېږي نه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل دته نه مخکې ټینګېږي نه رستو ټینګېږي. او دا ځکه عزیز او غالب کتاب دی چې تنزیل من حکیم حمید دا را لېږلی شوی دی د هغې ذات د طرف نه چې هغه حکمت والا دی او د صفت قابل دی. نه د الله کتاب دی. دنیا کې ځینې کتابونه یې خلق وایي یاره دې کتاب دنیا بدله کړه او یاره د دې کتاب مقابله نشته چرته. ګلستان سعدي حاجی او د دیوان متنبی او د مقامات حریری او د فلان او د فلان داسې کتابونه لیکلي دي یاره. نو بس نو داسې کتابونه نه دي. داسې کتاب چرته یو پهلو به پکې بیان شوی او څه خبرې به پکې بیان شوي هغه د انسان د رهنمایۍ سره څه تعلق دی او د انسان د مسایلو د حل سره څه تعلق دی د دنیا او د آخرت د ذکر سره څه تعلق دی. نو دا داسې کتاب لا یأتیه الباطل. نو دا نن چې دا باطل پرس لګیا دي خلک او دا ګډې وډې وایي نو ځینې خلک بیا لګیا دي په قرآن مجید کې بیا شروع کی نو په دې کې کانٹ چانٹ شروع کی. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. بیا ځان بدلی بیا حالاتو نه مرعوب شي نو بیا د قرآن هم داسې تاویلونه کوي. قرآن خو داسې کتاب نه دی چې دا چې داسې معذرت خواهانه لهجې ته محتاج نه دی. معذرتونو ته او بانو ته چې یاره جی په کتاب کې خدا خبره په قرآن کې ده خو بس د دې دا مطلب دی او یاره جی د دې دا مطلب دی. دا خو لږ جرأت غواړي لږ جرأت غواړي او په دې قرآن په صحیح معنو کې ایمان غواړي. یو غواړي چې سړی هسې مني او هسې یو کتاب ورته وایي او په صحیح معنو کې به ایمان نه لرلی. یو دا چې څوک په دې قرآن باندې په رښتینې معنی باندې ایمان لري او بیا پې ځان یې پوه کړی نو د هغه مخې ته داسې ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا چې څه سوال څوک راولي نو د هغې زبردست جواب به ملاویږي موتوړ جواب به ملاویږي. دا سوال نه پیدا کېږي چې باطل پرست به یو اعتراض وکړي او د هغې جواب ها دا خبره ټیک ده چې کېدی شي زما علم کې به کمی نو زه به پوه نه شم خو دا معنا به نه چې جواب یې نشته. ته دا ویلی شي چې یاره ده جواب ونه کړو نو ټیک ده نو بس زما خو ما د علمي کلي دعوه خو نه ده کړې کېدی شي زما په علم کې به نه راغلي زه به نه پوهېږم. خو دا خبره غلطه ده چې سړی وایي چې په اسلام کې جواب نشته. دا دی وایي چې فلانکي جواب را نه کړو خو دا معنا یې نه ده چې فلانکي جواب را نه کړو نو د دې خبرې جواب نشته. یا قرآن کې د دې خبرې جواب نشته یا په اسلام کې د دې خبرې جواب نشته. دا دی وایي چې فلانکي جواب را نه کړو. نو جو امام مالک رحمه الله غالباً 48 مسئلې چا راوړې 48 مسئلې دې جواب راک او هغه ورته د 14 مسلو په جواب کې وی لا ادري 14 مسلې غالباً ورته وی لا ادري ما ته پته نشته. نو هغه ورته وی اما تستحي تعالی حیا نه درځي چې موږ ته وایي چې دومره لوی عالم امام اهل المدینه امام دار الهجره
او ته نه پوهېږم به نه پوهېږم صفا خبره ور دې معنا زه نه پوهېږم نو دې مسلې جواب جوړ په اسلام کې بل چا نه تپوس وکړه نو دا د خلکو بعضې دا رایې غلطه ده چې هغوی دا وایي چې فلانکي جواب را نه کړه فرض کړه داسې مسله چېرته راشي انسان دی ډېرې مسلې به راځي د هرې مسلې تسلي بخش جواب به کله کله به نه وي نوې مسایل به را پیدا کېږي نو دا مه وایه چې په اسلام کې جواب نشته پوهېږې په خبره باندې دا ووایه چې فلانکي جواب را نه کړو نو فلانکی څه پیغمبر خو نه دی ته هلې جواب در نه کړه جوړ دې نه دا معلومه شوه چې په قرآن کې او په اسلام کې دې جواب نشته قرآن کې جواب شته خو که زه نه پوهېږم دا به زما کمزوري په کار زه ځان پوه کړم نو دا دی وانه لکتاب عزیز دا غالب کتاب دی او دا د غلبې دپاره راغلی هم دی دا بېله خبره ده چې مونږ غالب نه کړو ذلک الکتاب لا ریب فیه دا الکتاب دی وهذا كتاب انزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب دا کتاب دے انزلناه مونږ را لېږلی دی او مبارک زبردست د خیر او د برکت نه ډک کتاب دی لوستلی برکت دی ویلی برکت دی کور کې ساتلی برکت دی ځان پې پویول برکت دی معاشره کې او په وطن کې پې عمل کول برکت دی د خیر او د برکت نه ډک کتاب دی او د څه دپاره راغلی دی لیدبروا آیاته لیتدبروا غور پکې وکړه تدبر الوصول الى دبر الشیء الى آخر الشیء تدبر معنا څه ده چې دومره غور پکې وکړه چې بلکل پورې را پورې ته وځې اثر ته ورسې تفکر وکړې غور وکړې او د غور حق ادا کړي د غور بذل المجهود چې څومره دې وس کېږي نو دومره غور وکړي خو غور په صحیح طریقه کې او د غور به ځان قابل کړي د غور اهلیت به په ځان کې پیدا کړي نو دا علما پکې غور او تدبر کوي او نصیحت به ترې قبلی ولیتذکر اولو الالباب نصیحت به ترې قبلی پکار ده چې د ټولو نه اول فایده تاله درکړي ته دې دپاره ووایې چې اول ته ځان ته فایده میلاو شي اول ماله فایده راکړي او بیا به نورو ته نو دا دی الکتاب بل نوم دی د دې قرآن ذکر هذا ذکر دا قرآن ذکر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم او مونږ تا ته دا قرآن نازل کړو چې دا ذکر دی لتبین للناس چې ته بیان کې خلکو ته په ډاګه ډاګه خلکو ته بیان چې څه ورته نازل شوي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا که د دې قرآن نه چا مخ واړو نو د ژوند به تنګي او ونحشره یوم القیامة اعما د قیامت پر ورځ به ړوند راپورته اعراض د قرآن نه مخ اړول قرآن نه زده کې په قرآن ځان نه پوهه کې عمل پې نه کې قدر یې نه کې غلبه نه حاصلې غلبې لپاره کار نه کې نو دا ترې نه مخ اړول دي یا داسې تعویلونه او داسې معنی ترې وباسي چې ځان د دې قرآن مطابق نه بدلی خو قرآن د خپل ځان مطابق بدلی ستا او د قرآن په منځ کې چې اختلاف را پیدا شي چې ستا په ذهن کې یو څه او قرآن بل څه وایي نو ته فوراً وایې ورېږه چې زه پکې نه د دې خو دا مطلب دی دغې ته تعویل فاسد وایي دغې ته تفسیر بالرای وایي دا مضموم دی که په دغې کې ته صحیح لاړې نو خطا شوې دا طریقه دې غلطه ده چې ذهن به دې مخکې بل طریقه جوړ کړی او بیا چې آیات راشي نو بیا به هغه پای کې به کینچاتاني کې او کټ کوټ به پکې کې نو که بیا دې صحیح معنا راویستم دا کار دې غلط وکړو ثواب به نه ملاوي
ذهن به د قرآن نه جوړی. دا یو ډېره بنیادي خبره ده او زه په دې نه پوهېږم چې په دې دا علما ولې نه پوهېږي. دا ځان ته چې علما وي دا پې ولې نه پوهېږي. ذهن د خلکو د یو طریقه باندې جوړي، بس چا وله جوړ کړی، چا وله کله استاد جوړ کړی، کله وله ډلې جوړ کړی، کله وله یو فرقې او یو مکتب فکر جوړ کړی. ذهن د قرآن نه جوړ کړی، خو په یو فرقه، په یو ډله، په یو مکتب فکر، په یو نظر، په یو خبر یا په یو سړي پسې یا پسې خاص خول کې بني او د هغه نه د ذهن جوړي. بس هلته یې وله هغه خښتې مختې برابر کړي، لیپایي میپایي وله ورکړي. بیا وروسته چې قرآن وایي نو قرآن ته په حقه چشمو کې ګوري چې هغه ما له کومې استاد را کړی وي. دا کومه طریقه ده؟ نو بیا چې ستا هغه نظریه او فکر مخکې نه یو طرف ته جوړي، بیا قرآن راځي نو بیا قرآن بدلی را بدلی، هلته ولې چل خو ولې ورځي. علامه اقبال خو ځکه دا ګیله کړې ده، زما بر صوفیو ملا سلامه که با ما گفت پیغام خدا را. صوفي صاحب ته او مولوي صاحب ته خو سلام ځکه کوم چې د خدای پیغام را رسولی، خو ولی تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. خو چې کومه معنی وله وکړه نو خو نه خدای را لېږلی وه او نه جبریل علیه السلام راوړی وه او نه پیغمبر علیه السلام بیان کړی وه. چې د ده د طبیعت نه خلاف راغله کومه خبره نو بیا د هغې معنی په دې بدلولو کې داسې ماهر و بیا او خپل ټول علم او خپل ټول زور بیا د دې دپاره استعمالو. نو دا خو بې توفیقي ده، دا خو توفیق نه دی، دا خو خذلان دی، دا خو مدد نه دی، دا خو تاوان دی، دا خو د الله تعالی د طرف نه اعانت نه، دا خو اهانت دی، دا خو سپکوالی دی. ته په دې خوشحاله چې ما له تاویلونه ډېر راځي. دا د خلکو دا ډېره لویه غلطي ده او دا غلطي په دومره لویو خلکو کې ده چې عقل به دې ورته وخوځي او که نومونه یې نو بیا دې پوزه تروه کوي او وایي ګوره ورته بس څوک پرېږدي نه. زما له چا سره څه کړی نه، ما نه چا کور نه دی قبضه کړی، ما نه چا پول او پټی نه دی قبضه کړی، پلار مې چا نه دی وجلی الحمدلله، ما له چا سره څه ذاتي دشمني نشته. خو خبره خو د دین په کار ده، خبره خو د دین ده. نو لوی عالم او لوی د زمانې جامع المعقول والمعقول والمشروب او هر څه پکې یې په دې او کار نه کېږي. قیامت په ورځ باندې خو دا القاب خدای کو که دا په یو پیسه هم څوک والي، دا القاب په قیامت کې نه پکارېږي. عربو نه چې د عجمو او د عربو او د جناتو او د انسانانو د پیریانو د هر چا چې د میانو او د مرغوم استاد شي که نه او پیر شي او شیخ شي او شیخ شي، خو چې قرآن په هغه طریقه نه بیانوي او قرآن مطابق ځان نه بدلی بلکې د ځان مطابق قرآن بدلی نو د یوې پیسې قیمت د خدای سره نشته. یې به که نه خلک به سلامونه نه چې په شا باندې ګرځوي، په شا. ما ته د نن څو کاله مخکې ځینې خلک راغله ما ته ویل چې یاره بلکل چې داسې خدای پاک دله څه درکړي دي چې په کار دی ستا دا قدم په ځمکه نه لګېدی او مونږ په کټ کې په شا ګرځولی، خو که دا ځینې خبرې دې نه کولې. ما ورته زه خدای شل نیم پیدا کړی ده په ځمکه ګرځېدی شم، ته په خپله زه ګرځېده، تاسو په اوږه وړي زه هم په خپله ګرځم، ما په کټ کې مه ګرځوه، په اوږه مې مه ګرځوه. دې دپاره ما په اوږه ګرځی چې زه قرآن بدل کړم ستا دپاره. دا کار خو نه کوم، زه نه کوم او زه د ملګرو نه دا دعا مطالبه کوم، زه ما له دا دعا غواړی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. دا دعا ځان لم غواړی او ما لم غواړی. میا طفیل محمد صاحب د الله تعالی وبخي، هغه دا کمال ما زده کړی چې هغه به کله دعا چېرته کوله مونځ به مخکې کوو نو دا دعا کې به دا الفاظ خامخا وي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. استقامت دعا پکار، استقامت په دې ایمان باندې استقامت ته وایي، د استقامت بل شي ته وایي. استقامت دې ته وایي چې بس چې زمانه څه کوي ته دا کوه، زمانه څه کوي دا کوه، هر چا سره چلېږه، دې ته استقامت وایي. څنګه د فارسی هغه شاعر وایي
وی با ما شراب خورد و بزاهد نماز کرد، چې زما په مجلس کې کېناست نو شراب یې وڅښه، او چې د زاهدانو مجلس له ورغی نو هلته یې په منځونو شروع وکړه، او معشوق ما بشی وی هر کس برابر است. دا د هر چا په مزاج برابر دی، دا مستقل مزاج دی. نو په داسې مستقل مزاجی باندې خو زه لعنت لیږم چې د کارغه په شانتې هر طرف ته کاري، هر چا سره برابري. دا خو خس و خاشاک دی چې د سمندر د اوبو پر سر باندې بهیږي، دی خو خپل وزن نه. داسې بې وزنۍ ته استقامت وی. مونږ ته پته ده چې دا کوم خلک ځان ته مستقل مزاج وایي نو هغه څنګه چل کوي، څنګه ژوند تېروي. پوهېږې په خبره باندې؟ دغسې مستقل مزاجي ته خو زما سلام دی. نو به هر حال هغه موضوع کې نور مخکې ډېر ځکه نه ځم چې بیا پې تاسو څه کوئ، ستاسو سره ډېره متعلقه نه ده. خو استقامت پوهېږې په خبره باندې؟ کوم ځای کې خبره روانه وه نو دا بدلیږي به نه، زمانې سره به نه بدلیږي. زمانې سره به قرآن د بدلولو دپاره نه دی. نو دا قرآن مجید چې دی دا د دې دپاره به زده کوې چې ته به د دې مطابق ځان بدلې، نظریه او فکر به د قرآن نه اخلې. لوی نه لوی شیخ شوې، لوی نه لوی علامه شوې، خو موږ ته پته ده چې څومره خلک داسې دي چې بیا ورته یو مسله پیښ شي او هغه بیا وایي چې واقعي قرآن کې دا ده او زما د خپله خبره واپس راوسته، بلکې الټا هغه کینچاتانی شروع کی او تعویلونه شروع کی. ولی تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفی را داسې تعویلونه ولا بیا وکړي چې هغه نه الله را لېږلي او نه پیغمبر علیه السلام ویلي او نه جبریل علیه السلام راوړي. نو دا خو علم نه شو، او دته دا ډېر لوی علم ښکاري، ویره زبردسته توجیحات کوي. نو دا خبره یاد سات، هذا ذکر، دا قرآن نصیحت دی. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ذکر می در لېږلی دی چې خلکو ته بیان وکړي، او ما نزله ورته بیان کړي، خپلې د خېټې نه خبرې مه بیانوه. آیت به یو څه وایي چې د ده د طبیعت او د ده د مزاج په باره کې، نو بد دی به بیا په هغې کې داسې تعبیرونه شروع کړي. مونږ لیدلي دي، مونږ اورېدلي دي، مونږ په کتابونو کې شته. او چې بیانوي نو بیا سړی پوزه تروه تروه کوي، بیا خفه کېږي، بیا وایي دا یاره صاحب دا په هر څه پورې نښتی دی. نو دا خبره نه ده. مونږ په دماغو کې او په سړو باندې به هم نه یارے. مولانا مودودی په یو ځای کې لیکلي دي بڑے بڑے نام لے کر ہمیں مرعوب نہیں کیا جا سکتا. ما به په غټو نومونو نه یارے. څوک مذهبي لحاظ سره د چا نومونه غټ دي او د چا ډله غټه ده، د چا سره په پوسټر کې سابقې او لاحقې ډېرې زیاتې ولګي، ته پې ما یارې دې نه نه یارېږم. یارې مې نو ما په دې ویروه چې ما ته آیت ووایه، وایې د دې آیت نه دا ستا خبره. نو بیا ګوره چې زه بیا د آیتونو جوابونه نه کوم. زمونږ استاد اوس هم شته، ژوندی دی، الله تعالی دې ژوندی لري. مونږ خیالي ویله، خیالي خو پېژنې اوس یې طالبان نه وایي. نو خیالي م ویله، نو هغه په هغې کې یو لفظ راغله، صفاتو د الله تعالی کې یو خبره راغله. نو په صفاتو کې دا خبر راغله چې د الله تعالی اسماء توقیفي دي. توقیفي خو پېژنئ که اسماء د الله تعالی توقیفي دي. په دې باندې به چېرته بیا بحث وکړو، اوس دا بحث بیا ډېر زیات اوږدېږي. نو اسماء د الله تعالی توقیفي دي چې د الله نه د په قرآن کې او یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د په احادیثو کې اورېدلي دي، نو د الله تعالی به هغه اسماء وی، او چې په قرآن او سنت کې نه دي راغلي نو هغه اسماء به نه وی. نو په هغې کې یو لفظ راغی طبیب، خیالي والا مثال پیش کړی دی. غالبا هغه استاد هم داسې مثال پیش کړی دی، حاشیې نه به چته راغستی چې الله تعالی ته طبیب نه ویلی کېږي. نو زمونږ سره په هغه وخت کې یو ملګری و، هغه مشکات مخکې ویلی، ما خو نه ویلی، هغه مشکات مخکې ویلی. نو هغه وایي چې په مشکات کتاب الطب والرقا کې خو یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شانه دا کمیس وخېد، نو هلته هغه مهر نبوت ښکاره شو.
نو هغه مهر نبوت داسې د تڼۍ په شانتې یو زیاتي غوښه وه، پای باندې محمد لیکلي صلی الله علیه وسلم. دا نبی علیه الصلاة والسلام مهر نبوت. نو یو صحابي راغی ورته وی یا رسول الله دعنی اعالجک یا رسول الله فانی طبیب. د خدای پیغمبره پرېمې ده، دا هغه دا خیال دا کې نو زیاتي غوښه ده او دا اپریشن کول غواړي. نو وی دعنی اعالجک فانی طبیب، پرېږده چې علاج دله وکړم او دا غوښه زیاتي لرې کړم ځکه زه طبیب یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې انت الرفیق والله الطبیب، انت الرفیق والله الطبیب، ته خو رفیق یې ملګری مې. او رفیق لفظ یې ورته ووایي چې زړه دې را باندې وسوځېدو چې د ده په دې وجود کې یو څه نقص دی دا ترې لرې کول غواړي. خو والله الطبیب، طبیب څوک دی؟ الله پاک. نو هغه ورته ووایي زموږ عمل وایي چې مولوي صاحب دا خو پکې راغلی دي، په حدیث کې خو راغلی دي طبیب. نو هغه ورته ته راوړه زه به ترې جواب وکړم. وایي ته راله کتاب راوړه زه به ترې جواب وکړم. نو ما خو له احادیث هم نه ویلي، خو دومره خو الحمدلله مې ذهن و. نو ما یې مولوي صاحب چې په حدیث کې راغلي نو خلک به ترې جواب کوي که مني به؟ وایي پرېږده مړه ته په څه پوهېږي؟ صحیح ده، زه نه پوهېږم. تاسو په څه پوهېږئ چې په حدیث کې راغلي نو سړی به ترې جواب کوي که مني به؟ مني به. په خبره نه پوهېږي تاسو. دا یو مشکل دی، بس دا غټ مشکل دی او ډېر مشکلات د هغې علاج کېږي، خو د دې مشکل علاج ډېر ګران دی. دا داسې داء عضال، دا داسې بیماري ده چې د دې بیمارۍ علاج به څوک وکړي؟ ته به څنګه خلک پوهېږي؟ هغه ځان له پوره پوهېږي. ته خو به ناپوهه پوهه کړې چې تا ته کېږي نو ته به یې پوهه کړې، نو چې تا ته نه کېږي ته به یې څنګه به تا سره مناظره کوي؟ دا خو مزاج داسې جوړ شوی دی چې ته خبره کوې نو هغه سره یې شل جوابونه وي، نو څنګه به یې پوهې؟ دا مهرباني به وکړئ، په دې خبره به لږ غور کوئ. نور تاسو د ټولو زه هم د ټولو دنیا ذمهوار نه یم او ته هم ذمهوار نه یې، دا په سر ځان نه مه دړ کوه. خو په خبره دومره ځان پوه که چې خپل ذهن داسې جوړوه چې ذهن قرآن ته کښېني نو د قرآن مجید نه به خالي الذهن به ورته کښېني. خالي الذهن معنا دا ده چې به دا قرآن راته څنګه ذهن وایي داسې به ذهن جوړوم، او سنت چې راته او پیغمبر راته څنګه وایي داسې به خپل ذهن جوړ. اوسه پورې چې مې مزغو کې څه دي نو دا به د داسې راوشو کوم او دا به داسې دروازې نه بار کېدم. شیخ صاحب دی الله تعالی وبخي، مولانا عنایت الرحمن صاحب رحمه الله، هغه به یو مثال بیانوم، مثال زه هم بیانوم. هغه وایي چې یو ګونګټ و یو بورا و. ګونګټ خو پېژنئ او بورا هم پېژنئ، دواړه د رنګ نه تور تور دي، خو دواړه داسې یو شانتې غوندې ښکاري، حالانکې پکې ډېر زیات فرق دی. نو وی هغه بورا یو ځل هغه ګونګټ ته ووایي چې بیخ دې وځه په دې سوټو کې ټول عمر زوړ شوې، راځه چې د باغ سیل در باندې وکړم. نو بس هغه ورته ویل چې لاړ شم. نو ول باغ ته یې بوتو، هلته کې یاره دا ګلې لالا دی او دا چمبیلي دی او دا رامبیل چامبیل دی او دا رات کې رانی دی او دا ګلاب دی او دا پلواړی دی او بې شماره ګلونه دي. نو دا به ورته د دې داسې خوشبويي ده او دا په اوړي کې کېږي او دا په ژمي کې کېږي او دا په سپرلي کې کېږي او دا چلي او دا رنګونه مختلف بویونه. بورا ته خو دا پته، بورا خو د دې میدان دی. نو هغه دغه ته یې وی هغه ګونګټ ته یې وی بویونه چې دا ټول ګلونه یې پې بوی کړو. نو بیا په اخر کې به تبصرې دپاره تاثراتو دپاره که نه سړی چې پروګرام وکړي نو بیا خلکو نه تاثراتو تپوس کوي. نو بورا ته تپوس د تاثراتو وکړو، ورته یې چې وایه که نه کوم ګل دی پکې خوښ شو. نو هغه ورته د جیب نه هغه د خپلې ترخ نه یې ورته غونډارې راویسته، د غوښانو نه یې غونډارې ونه جوړ کړې. وایي زه خو د یو نه هم خبر نه شم، زه خو په مخه دا بویوم. نو غونډارې منډارې به هغلته د دروازې نه بارک دی، چا په ترخ کې غونډارې نو هغه چې د جومات رانه نوځي نو هغه به د هغه دروازې نه بارک دی. او که نه دلته راغلی و غونډاری هم ورسره و نو بیا به دا ګلونه به ټول راځي، دا مختلف قسمه خبرې به راځي، دا د باغچې سیلونه به خلک کوي. نو خلک به د هغې ګلونو نه فایده اخلي او بوی به ترې اخلي او دی به غونډاری بویوي. تاسو په خبره باندې پوه شوي؟ نو غونډاري منډاري به د دماغو نه اله به د قرآن نه ته فایده اخلي. وانه لذکر لك ولقومك وسوف يسألون وسوف تسألون. دا قرآن ذکر دی. نو د ذکر دلته یو بله معنی هم ده چې دا شهرت دی، دا عزت دی، دا احترام دی. دا قرآن خپل کا نو بیا به یاد شي په دنیا کې، په قومونو کې به یاد شي، په دنیا کې به یاد شي.
د ورک نه مراومونده کړی شي میدان ته دنیا ته به راښکاره شي را په ډاګه به شي او انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مونږ قرآن نازل کړی دی دا ذکر قرآن دا مونږ نازل کړی او مونږ د دې حفاظت کوو بس الله تعالی حفاظت کوي نو چاته وایي ماشوم ورکوټی ماشومي د ډوډۍ د خوراک په چل نه پوهېږي چې دا ماشومان وینم او دا پاره په ترخ کې نیولې جومات ته روان یا په جومات کې په مانځه وینم دومره مې زړه خوشحاله شي سخت الله ته پته ده څنګه زړه ته یو سکون دا څومره د الله تعالی یو عجیب نظام دی واړه واړه ماشومان وی او پاره به راوالي په جومات کې او لګیا دي او سبق زوتی یادوي یې وایي کله دا او دا قاریان صاحبانو ته قاریږي هم ډېر زیات قاري او قارېدل قاریان قاریږي ډېر زیات او دومره ډېر مه قارېږه سم ته به یې په دې جومات کې سم حدود یې نافظ کړي نو حدود په جومات کې هسې بر ناحقه ډزه 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 لکه ظالمه ولې دا وایي دومره دا ماشومان نو لږ مې د قاریانو صاحبانو ته هم درخواست دی چې دا ماشومان ډېر مه غربوه دا خو د خدای احسان دی چې دی تا له راوستي دي او دلته په جومات کې راغلی نو دا ته د جومات ته راوشي نو ته په دې ستومانه کوې چې دا ولې جومات ته راغلی دی نو په دې مه ستومانه کوه که په نرمۍ ورته وایه په نرمۍ ورته وایه او کله کله خو خیر دی معمولي غربول دې وکړو معمولي غوندې خو داسې هم نه چې لکه په موټو کې چې خر ونیسې ووایې داسې غربه یې جوړه کړي مخکې ورځې کې زه ورغلم هلته به ته یې ملګری کړی یو قاري سره مې څه کار او څه خواله چې ورغلم اوس هغه را باندې کړي نو چې زه یې ولیدم نو بس غریب خو ډېر ګډوډ شو چې دا خو زه ولیدم دا ښه کار نه و نو ما به هم ځان نه غرض کړم اوس تا ته څه ویم تا دې خدای پوه کړي نو دی خپل وایي زه چې خپل استاد والی یم نو ته لاړ شه خپل استاد دې ووایه نو دې وړو خو نه یې والی ستا نه یو سړي غلا وکړه نو ته به د خلکو نه غلا کې دا کوم منطق دی زه چې خپل استاد غربولی یم نو لاړ شه خپل استاد دې ووایه ویې غربوه او یا یې معاف که ښه خبره خو دا ده چې معاف یې کړي او که نه بدله لې نو دا خپل استاد نه دی واله چې ته والی نو دې ماشوم تا له څه چل کړی دی نو واړه واړه ماشومان راځي دا خو د الله تعالی احسان دی الله تعالی د دې کتاب حفاظت کوي په وړو یم کوي په زړو یم کوي په سړو یم کوي او په ښځو یم کوي دا ماشومان زنانه ګوره دا واړی دا په کورونو کې مور او پلار یې وړي مدرسې ته راولېږي وایي زه قرآن وایم حالانکې د هر چا خپل بچي په کور کې خوښي زوی ولېږي مدرسې ته وایي زه قرآن او تا ته دې دپاره حواله کړه چې غربول کوه نه بیا وتښتي او کله بیا اړي شروع کړي نو ښه ذهین ماشوم وي خو د استاد د لاسه او د یېرې نه هغه بیا هغه سبق تړه نه کېږي زنځیرونه باندې تړي په یو مدرسه کې ما زنځیرونه هم لیدلي مې چې په دې به څه کوي وایي په دې دا واړه تړي دا جیلونه دي نو دا قسمه دا په طریقه په مینه په محبت باندې ورته دا ویل غواړي چې هغه ماشوم په خوشحالۍ باندې بیا را روان ستا مخې له ځان کې لږ ګټس پیدا کړه لږه مینه حدیث کې راځي المؤمن الف مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف مؤمن خو ټول الف مألف دا خو د مینې نه ډکي د سره خو چې څوک نږدې شي نو مینه یې ورسره پیدا شي ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف او په دغه مسلمان کې هیڅ خیر نشته چې نه د چا سره مینه کوي او نه ورسره څوک مینه کوي شاګردان یا دا شاګردان د سره مینه ونه کړي دی خوښ نشي او استاد سبق لره روان او په سبق له په راتلو خوشاله نه بلکې وایي چې یاره بیا جیل له روان خدای خبر چې بیا به مې څومره غربوي نو دا خو د استاد نه دی زه خو دته استاد نه دی ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف زه خو هغه مدرس او هغه استاد ته استاد وایم چې د هغه پیریډ راځي او هغه له ماشومان راځي نو چې مور ته وایي چې راشه چاکلیټ در کوم وایي چاکلیټ مې نه دی پکار زما د سبق وخت شروع شوی دی ستا د چاکلیټونه په دې استاد په دې سبق کې ډېر خوند دی چې په مینه وله را روان یو لذت او یو خوند ورته میلاو شي خو چې دا نشته د دې باوجود هم دغه ماشوم راځي دی یې غربوي او هغه بیا هم راځي دا له هېڅ مینه نه ورکوي او هغه بیا هم راځي او پاره په ترخ کې نیولي هېڅ خوند او هېڅ لذت خشک ونې پخوا به دا صوفیان خشک اوس دا صوفیان او هر څه غیر صوفیان ټول خشک دومره خشکي په ځان کې مه پیدا کوه دومره خشکي
نو داسې خشک سبق ورته وایي او داسې خشکي دې په ځان کې پیدا کړی چې څوک د خواله په راتلو باندې څه مینه ده پکې نه خدای به وجود هم راځي تعالی. نو بهرحال دا وایه خیر دی کله کله سختې په ځای کې سخته او د نرم په ځای کې نرمه. موسی علیه السلام ته هم الله تعالی ویلي اوس به ته ما ته وایې چې ته هم سختي کې. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی ویلي فقولا له قولا لینا داسې ورته ویلي وو که نه چې فرعون له ځینو څه ورته وایه نرمې خبرې ورته کوه. نو یو خبره خو د موسی علیه السلام دا هم وکنه چې کله هغه ورته وی انی لاظنک یا موسی مسحورا. موسی علیه السلام ورته څه وی لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. زماری په خدای قسم ته ښه پوهېږي چې دا الله تعالی دا څه ماله چې معجزات او آیات را کړي دا الله تعالی را کړي او ته منې نه. نو وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. فرعون زما خو خدا خیال لري چې دبدبه د خرانګې ورانګې تباه کېږي بربادېږي تباه شوي. نو دا تباه شوي دا نرمه خبره ده که ګرمه ده؟ حاجی ګرمه ده که نرمه ده؟ ګرمه ده. نو الله تعالی خو ورته وی قولا لینا نرمه وایه. نو موسی علیه السلام غلطي وکړه یا لکه دا غلطي ده د موسی علیه السلام نو ولې خدای خو ورته ویلي چې نرمه وایه. نو وایي په دې ته هم پوهېږي او زه پې هم پوهېږم کا چې د ځانه ما توقع جوړ کړی جدا خبره ده خو په دې هر سړی پوهېږي چې د نرمې په ځای کې نرمه وایه او عام طور باندې نرمه خبره کوه. خو د دې معنا دا نه ده د ګرمې ځای راشي او بیا به هم ګرمه نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خوش اخلاق وانک لعلی خلق عظیم. لیکن یو وخت یهودیانو ته ویلي وو وی اخسئوا یا اخوة القردة والخنازیر. وی اخسئوا یا اخوة القردة وی کورې شئ ای خنزیرانو او شادوګانو. دی چا ته ویلي؟ یهودیانو ته. او تبت یدا ابي لهب او امرأته د چا ښځه به ته یاده کړي چې یخ دي کي په جومات کې به د چا ښځه یاده کړي. نو پیغمبر علیه السلام د ابولهب ښځه یاده کړې وه که نه و امرأته سو دی قرآن د نه دی زده کړی دی دې نه خبر هم نه دی. قرآن به ته دلته زده کړې انشاءالله العزیز خو که د زده کولو په نیت راغلی او غونډاري منډاري پکې نه یله ښځه یې وله یاده کړه. پردۍ ښځې یادول څنګه دي؟ دا د اسلام دپاره به دام کوي ښه دا قرباني ده. خلک د پیغمبر نوم یادوي خو الله زه وایم الله ګواه دی چې ما خو په دغه خلکو کې ډېر کم ولیده چې د پیغمبر پیژني. ما هغه مینه او محبت خو وروسته خبره ده پیغمبر چا هم نه پیژنده. دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عظمت دی دی لویي ده ښه دومره لویي چې مکه معظمه کې دننه دی او الله تعالی ورته وایي دا ابولهب چې د ګاونډي دی د نوم هم واله په دې مکه کې دننه او د ښځې نوم هم پسې واله وامرأته حمالة الحطب ښځه یې پکې هم یاده کړه. اسلام د غلبې دپاره ډېرې قربانۍ دي ښه او د پیغمبر شان سړي ته هله پته ولګي چې دې خبرو باندې پوه شي پیغمبر شان څومره اوچت دی. نو بهرحال دا نرمې سختې نو خیر دی داسې نه وایم چې کله کله ماشوم رانۍ وکړي پخوا به د استادانو وی ضرب الصبیان کماء البستان دا مې سید جي عربي ویل ښه عربي وه وی ضرب الصبیان کماء البستان وی ماشومان ډبول داسې دي لکه باغ له اوبه ورکول وی په دې باندې غټېږي. نو ځینې ماشومان واقعي مزاج داسې په دې کورونو کې بعضې ماشومان داسې جاړي به ته به ورته خبره کوې نه به خو چې یو ټق دې ترې ویسته سم دمې بیا ته به وایې لکه ده چې دا ټق غوښته لکه دا چې د ده مطلوب. نو خیر دی بعضې ټق نیم داسې ضربه یضربو داسې بد باب نه دی کله به پکې راځي خو مطلب یې دا دی چې داسې نه چې بس خو ایله بهانه وکړه او بیا یو ماشوم سبق خطا کړي ما دا هم لیدلي دي دا اوس قطار ناست دی خو چې د یو ماشوم رانۍ وکړو یا سبق نو ډزه چوکه به راواله ډزه دې سر نه د هغه سره پورې به ټول نو دا پکې کومه طریقه ده خو چې کوم غلطي وکړه هغه ووه یو چوکه نو تا په ټولو شروع وکړه. نو دا قسمه خو د دې باوجود ویم دله راځي نو دا څه دی وانا له لحافظون الله تعالی د حفاظت انتظام یې کړی. خلک یادوي خلک ترجمې کوي خلک زوتوي په معنا یې ځان پوهوي په روجو کې وایي په جوماتونو کې وایي په تراوو کې وایي په تهجدو کې وایي لیکي یې چاپ کوي یې ترجمې چاپ کوي لیکي یې تفسیرونه لیکي مطالعه کوي یې خلکو له په تحفو کې ورکوي
دا سعودیان او دا کویتیان دا لګیا دي دا په کروڑونو نسخې مفت پرې دنیا تقسیموي بس وانا له لحافظون الله تعالی د حفاظت څه کوي انتظام یې کوي بس دا د الله تعالی غیبي انتظام چا پړه کې واچي وي شا به وایه هېڅ پکې نشته د دنیا مزې او د دنیا خوندونه او چرچونه هر څه پرېږده او راځه دا قرآن وایه او زده کوئ بس دا الله تعالی ولا په مزغو کې واچي هغه تر ټول نه لوی کار دا ښکاري په دې کې ورته یو لذت ملاوي نو دا د الله تعالی دارنګ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز نو دا الذکر الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب دلته ذکر الله نه مراد قرآن دی یعنی د قرآن مجید په دلایلو باندې زړه مطمئن کیږي دا معنا ده الا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شه د قرآن په دلایلو باندې زړه مطمئن کیږي اسی عوام منطقي او فلسفي دلایلونه او ساینسي دلایل دا وایه داسې نه چې داسې بد دي دې کې څه دغه نشته خو هغې باندې انحصار مه کوه هغه اصل دلیل نه دی اصل دلیل د ساینس هغه دلیل که ساینس سبا له ووایي چې زما دا خبره غلطه وه نو ته به بیا څه نن یو خبره د ساینس په بنیاد تا وکړه او سبا له ټولو ساینسدانانو ووایي چې یاره دا پرونی خبره غلطه وه او تا ویلي چې دا خو جوړ دلیل دی نو بیا به خلک درته وایي چې هغه دلیل څه شو چې دلیل لاړ نو دعوه هم لاړه ځکه دعوه خو په دلیل باندې منحصروي نو دا دلایل نه دي دا کوئ هسې ضمناً غوندې ووایه یاره دویم نمبر کې ووایه کله به ټیک وایي کله به ټیک نه وي دا ضروري نه ده خو د قرآن دلایل چې دي نو دا په حقیقت کې دلیلونه دي د قرآن دلایل په حقیقت کې دلایل دي دا قطعي دلایل دي او دا نور ژوندي دلایل دي دغه نورو داسې مضبوطې خپې نشته د ساینسي او د عقلي دلایل او د قرآن د دلیل خپې مضبوطې دي دا د علم په بنیاد خبره کوي قرآن دا د ګمان او د اټکل او د وهم او د تاوی ماوی په بنیاد خبره نه کوي بېخپو خبره نه کوي نو کم خلق چې هغه په ځان مطمئن کول غواړي د قرآن په یو خبره نو قرآن نه به ځان مطمئن کوي د توحید په خبره د پیغمبر په خبره نو دا د قرآن دلایل دي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په دې قرآن باندې او د قرآن په دلایلو باندې زړه مطمئن کیږي او که د چا زړه د قرآن په دلیل نه مطمئن کیږي نو پته ولګېده چې د ده خوی خراب دی د ده مزاج خراب شوی دی دا بیمار دی یو سړی چې سترګې کږي سترګو والا پېژنې که نه کوږ سترګې یعنې هغه احول چې ورته وایي چې ته به وایې چې ما ته ګوري هغه تا ته نه ګوري بل خوا ګوري او هغه کله بل خوا ګوري ته به ګینې دا ما ته ګوري دې ته احول وایي نو احول کله کله هغه یو ته چې ګوري او ته دوه ښکاري داسې یي که نه تاسو هم چې دا سترګې کله داسې دا کې دا سترګې دواړه مخامخ کړي پوزې ته د خپلې پوزې ته ګورئ نو دا کړکۍ او دا هر څه به راته دوه درې ښکاري که نه درځېدله دا چل ها جي داسې مخامخ ګوره او دا دواړه سترګې دې پوزې ته دې سر ته متوجه کړه او بیا مخامخ داسې ګوره نو دا کړکۍ ته څو ښکاري که نه درځي دا چل دا د سترګو کې نقصان راشي کړکۍ دوه نه دي یو ده خو تا ته دوه ښکاري نو دا کله کله د سړي غلطي کله سړی صفراوي پېژنې که نه دا پخوا د یونانیانو خبرې دي صفرا ده او په دې باندې پوه شوې دم دی او پوهېږې دموي طبیعت دی صفراوي طبیعت دی پوهېږې په خبره باندې دا مزاجونه امزجه دي څلور امزجه دي سودا ده او صفرا ده دا قصې نو کله کله دا صفراوي سړی چې هغه ته خوږ تریخ لګي خوږ پې باندې څه لګي تریخ پې لګي خبره باندې پوه نه شو نو دا وهمي سړی کله کله صحیح وهمي بل ورځ زما یو ملګری و پوه شي په خبره ما ته یې په دې سپوږمۍ کې وی د یو جنۍ تصویر دی او چشمې په سترګو کړي دي نو ما زه خو یې پکې نه هغه دی لږ پکې ښکاري نو زه ورته په مخه ماسوتن ګورم دې ملګرو ته مې لکه تاسو پکې ولیده وایي نشته پکې او هغه وایي نه وایي شته پکې جي نو تاسو یې په ایمان ووایه دا په سپوږمۍ کې د ښځې تصویر څه کوي ولې دی پکې چشمې لګولي
دا به کې لا دا دته چې ته څوک په نظر کې به نو هغه چې ورته ګوري په سپوږمۍ کې ورته ښکاري. دا رښتیا په سپوږمۍ کې تصویر دی. ما یو دوست هغه ماته زه په ایران کې وم دا انقلاب ایران چې راته د خمیني دا نوم به بار بار نو هغه ماته وی چې مې مرګره مې وکړه ښځه وکړه سړی و په هسپتال کې ناست وی راته وی چې وګوره په سپوږمۍ کې څه دي مې چې څه دي پکې سپوږمۍ ده نو څوارلس سپوږمۍ وه وی راته وی چې ته وګوره هغه تصویر دی پکې ما ورته چې زه خو پکې نه یم ما ته تړون دی ما ته وی چې تړون دی نو ما چې څه دي پکې وی د خمیني تصویر دی پکې چاته پکې خمیني ښکاري او چاته پکې ښځه ښکاري او چاته پکې چشمې ښکاري نو په سپوږمۍ کې چشمې څه کوي دا وهمي ځکه دا صحیح نو دا د هغه غلطي ده بیا که د سپوږمۍ غلطي ده کله کله خوږ شی شربتي نو هغه چې څکي نو هغه صحیح آب یې تریخ لګي نو دا کله کله د سړي د مزاج نو بعضې وخت کې د قرآن دلیل به ته ورته وایې دی وایي یاره جی دلیل دې سم ونه وی نو داسې به وایي که نه وایي هود علیه صلات وسلام پیغمبر و یا لکه د پیغمبر نه زیات مضبوط دلیلونه څوک ویلی شي نو هغه قوم ورته څه وی وی یا هود ما جئتنا ببینة یا هود ما جئتنا ببینة هود علیه السلام دلیل دې پیش نه کړ نو هود علیه السلام دلیل نه پیش کړي چې هود علیه صلات وسلام دلیل پیش نه کړي نو په هغه زمانه کې نو چا به پیش کړی لیکن هغې وی ما جئتنا ببینة تا خو دلیل را نه وړو نو دا ځکه چې د خلکو مزاج خرابي او دا بد دماغي نو د دماغو پرمه کږی نو چې یو د دماغو پرمه کږی هغه خښتې چې پکې جوړېږي هغه پرمه نه ده چې هغه کږه جوړه شوې او ته پکې روغه خښ تقدیر نه پکې راځي نو دا د خښتې غلطي شوه که دا د هغه پرمې غلطي شوه ته به څه چې خښته خرابه ده که دا پرمه کږه ده نو د بعضې خلکو د مزغو دا فریمونه نه دي دا کاږی دا به لږ سمول غواړي پوهېږې په پښتو باندې که نه الا بذکر الله تطمئن القلوب دا قرآن په دلایلو باندې زړه مطمئن کیږي او باقي دلایل خو بخیر دی هغه 2 نمبر دي اصل دي 2 نمبر دلایل دي اب وایو خیر دی خو اصل دلیل د قرآن دارنګ صاد والقرآن ذی الذکر والقرآن ذی الذکر قرآن باندې مې د قسمی چې دا ذکر والا دی ذکر په خپلم دی او ذی الذکر هم دی ذکر والا هم دی نو دای بل نوم شو ذکر بل نوم چې دی هغه دی التنزیل ان الله تعالی قد سمى تنزیله اسماء 4 تنزیل دغه بیان یخی یخ دی التنزیل هغه تا مخکې بیا ووي بار بار چې دا تنزیل دی منزل کتاب دی تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مخکې چې مې ته سورة شعراء آیات ویلی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دې ته تصنیف مه وایه عام طور باندې خلک تپوس کوي قرآن د چا تصنیف دی او دا یورپیان خو په دې پوه شوي نه دي دا وایي دا قرآن د محمد صلی الله علیه وسلم تصنیف دی دا غلطه خبره ده او اسلام ته هغه اسلام هم نه وایي محمدنزم ورته وایي محمدنزم نو دا محمدنزم نه دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه دی جوړ کړی محمد صلی الله علیه وسلم باندې په خپله د الله تعالی طرف نه وحی راغلی و هغه هم د الله تعالی بنده و موږ محمد صلی الله علیه وسلم ته څه وایو عبده ورسوله بنده دی ده د ځان نه دی جوړ کړی دا کتاب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قرآن د ځان نه دی جوړ کړی او په خپله په هغه باندې ان اتبع الا ما یوحى الی محمد صلی الله علیه وسلم په خپله د وحی تابع و نو دا دی تنزیل رب العالمین نو هغه کله وایي محمدنزم او کله وایي دا قرآن وایي محمد صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی زبردست کتاب پیش کړی دی نو کله وایي دا د هغه تصنیف دی او کله وایي هغه لیکلی نو دا نه د محمد صلی الله علیه وسلم تصنیف دی او نه محمد صلی الله علیه وسلم پکې د ځانه یو لفظ زیاتې کړی او کم کړی دی ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی
بدل کړی نه دی. دینه بعد یو بله موضوع راځي او هغې باندې لږ غونې بحث کوو. هغه دی چې د قرآن مجید موضوع څه ده، لکه د یو کتاب موضوع، د یو فن موضوع چې په هغه فن کې او په هغه کتاب کې د هغې موضوع نه سره متعلق خبرې، د هغې موضوع سره متعلق خبرې. موضوع كل شيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له، دا ورته زده کړي. نو د قرآن څه موضوع ده؟ ګوره یو دی د قرآن مجید مرکزی مضامین، هغې کې خو به خبره رستو کوو چې مرکزی مضامین آیا توحید دی که توحید او رسالت او آخرت دی که نه. د امام ولی الله دهلوي رحمه الله د وینا مطابق هغه 15 مضامین: علم الاحکام او دارنګې علم التذکیر بآلاء الله، علم التذکیر بأیام الله، علم التذکیر بالموت وما بعده، او علم المخاصمه. دا علوم 5 دا خو د قرآن مجید مرکزی مضامین دي. خو اصل موضوع څه ده د قرآن مجید؟ دا جمله چې کومه ده دا ماته په پخوانو تفاسیرو کې والله اعلم ذهن نه مخې نه ده راغلی. دا مولانا مودودي رحمه الله د تفهیم القرآن په مقدمه کې دا خبره کړې ده. نو د هغې نه بعد نور خلک اوس دا خبره کوي چې د قرآن موضوع څه ده. او مولانا پر خپل علوم القرآن کې اگرچه حواله خو یې نه ده ورکړې، خو خبره یې د مولانا مودودي نه اخیستې ده. ځکه دا خبره مولانا مودودي کړې ده، اگرچه مولانا یې حواله نه ده ورکړې، په دغه ځای کې حواله نه ده ورکړې. نور درسونو کې خو به حواله ورکوله، خو دغه ځای کې حواله نه ده ورکړې. نو مولانا مودودي رحمه الله فرمایي او غالبا هم د دې نه زیاته ښه خبره بله نشي کېدی. که بل چا د دې نه ښه خبره راوړه نو موږ به هغه هم بیا وایو، موږ چا سره ضد خو نه دی. هغه دا چې د قرآن مجید موضوع انسان دی. د قرآن مجید موضوع څه ده؟ انسان. او دا اول ورځ نه مونږ په دې موضوع خبره شروع کړې ده، د انسان متعلق مونږ لګیاو، ځکه چې قرآن د انسان دپاره راغلی. اوله خبره خو مونږ دا کوله، په دې باندې مونږ په اوله ورځ به په دویم ورځ لګیاو. نو د قرآن مجید موضوع انسان دی او قرآن راغلی د انسان دپاره دی. خو انسان سره متعلق خو بېشمېره خبرې دي. انسان پر دنیا کې ژوند تیروي، نو د ژوند د تیرولو دپاره ډېر څیزونه دي او ضروریات دي. هغې ته هم قرآن اشاره کړې ده. او هغې علم حاصلول هغې ته هم قرآن مجید ترغیب ورکړی دی. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلم ينظروا إلى السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. نو دا تدبر او دا غور. قل سیروا فی الارض فانظروا. نو دا نظر کول په کائناتو کې، نظر کول په ځمکه کې، د ځمکې په وسایلو کې، د ژوند د تیرولو په وسایلو کې، او د هغې نه بیا دوه خبرې. یو دا چې استدلال د الله تعالی په توحید، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. او بیا رستو چې زیات تفصیل وی نو وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لأولی. دا اسمانونه، دا ځمکې، دا هواګانې، دا موسمونه، دا ورځو، دا شپه، دا یخني، دا ګرمي، دا خوشحالي، دا خفګان، دا د انسان مختلف حالات، په دې ټولو کې چې غور کې نو د الله تعالی د توحید دلایل به ترا پیدا کړي. اولنی مقصد خو د دې آیاتونو او د دې کائناتو کې او په دې ځمکه او په دې اسمانونو کې د غور اولنی مقصد خو د الله تعالی توحید. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. د اسمانونو او د ځمکو په دې پیدایش کې غور کوي، نو په کومه نتیجه رسیږي؟ نو نتیجه دا ده چې وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دې نتیجې ته رسیږي. نو اولنی مقصد خو په دې کائناتو کې د غور او د فکر او د تدبر څه دی چې سړی د دې نه د الله تعالی د توحید دلایل را پیدا کړي.
او که په دې کائناتو کې غور او تدبر کوي او ټول عمر یې په دې کې تیر شي او د الله تعالی د توحید دلایل ترې را پیدا نه کړي او د توحید عقیده او د آخرت یره او د الله تعالی نه د غلطۍ او د ګناهونو معافي دا ونه غواړي، نو د غور او نه غور بیا برابر دي. دا بعض خلک لکه ډاکټر غلام جیلانی برق مرحوم ورته ځکه وایم چې مخکې خدای د سنت نه منکرو، خو چې کله د مولانا مودودي رحمه الله د فضل الرحمن غوندې خلکو او د ډاکټر عبدالودود غوندې خلکو د سره د سنت په دې آئیني حیثیت باندې بحث شو او هغې بحث نه بعد هغه غلام جیلانی برق هغه هم د دې پرویزیانو نه متاثر و، هم د سنت قائل نه و، خو چې دا بحث د مولانا مودودي وکړه هغې نه بعد هغه توبه ویسته او هغه د سنت د حجتیت قائل شو او علم خو الله تعالی ولا ورکړی. نو هغه کتابونه لیکلي دي 2 قرآن او 2 اسلام. نو 2 قرآن کتاب لیکلی پای کې هغه لیکلي چې قرآنونه 2 دي. هلکه 2 کوم دي؟ وی یو دا کائنات قرآن دی وفي الارض آیات، نو دا آیات دي کنه، یو په قرآن کې آیاتونه دي یو په دې کې آیاتونه، دا 2 قرآنونه دي. و پر یو قرآن باندې مولوي صاحب ایمان راوړی دی، پر بل قرآن باندې ساینسدان ایمان راوړی دی. نو دا ترجمه دی او دا مطلب دی ولا غلط بیان، خبره دې ټیک وه. کلمة حق اريد بها الباطل. امام غزالی رحمه الله یو ځای کې یو خبره لیکلې په کیمیای سعادت کې، هغه وایي دا کم خلک چې د یو بل سره اختلافات را پیدا کړي د دې کې یوه نقطه باندې کوي دا خلک پوه شو نو بیا به مسله دومره ګرانه نه وي. وایي هغه نقطه دا ده چې د هر سړي ټوله خبره ټیک هم نه وي او ټوله غلط هم نه وي. دا دوه چې د یو بل سره نښتي نو دا یو هم څه خبره ټیکي، څه بنیاد خو د یو خبرې دپاره وي، او چې ضدي سړی چې هغه نو بې بنیاده خبره کوي، نو سړی ضدي نه وي نو هغې کې بنیادي خبره دا وي چې سړي څه خبره ټیکي، خو د هغه ټیک خبرې نه چې کومه نتیجه ده رایستي هغه نتیجه ترې نه راوځي. نو اختلاف دی وایي دا یوه خو ټیک ده او د دې نه خو دا نتیجه راوځي، نو دا هم ټیک ده. دا بل ورسره وایي چې دا خبره خو ټیک ده خو د دې نه دا نتیجه نه راوځي. نو من وجهین د یو دا خبره ټیکي او من وجهین غلطه وي، او د دې بل نه هم په بعضې وجوهو ټیک په بعضې وجوهو باندې صحیح. نو برق صاحب ته وایم چې دا خبره خو ټیک ده چې دا اسمانونه آیاتونه دي، دا ځمکې آیاتونه دي. ها جی سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، په دې نفسونو کې هم آیات، وفي الارض آیات للموقن، پس مګه کوم آیاتونه دي، په دې آفاقو کې آیاتونه دي. خو دا آیاتونه د دې آیاتونو د قرآن د پاره ممد او معاون په دې معنا دي چې د دغه آیاتونو نه دا عبرت والا چې دا آیاتونه درست دي، دا احکام والا آیاتونه دا درست او عقیده په دې وساته. په هغې کې خو به هر څوک غور کوي. نو دی وایي چې نه دا مولیان خو وایي چې دا ساینسدانان چې کوم دي نو دا خو دا ځان له پوره مؤمنان دي، اصل علما دغه دي وایي. نو ما به اصل علما الوي چې هغې پې الله تعالی پېژندلی وی. انما یخشى الله من عباده العلماء، هغې د دې دا معنا کوي چې د الله تعالی نه دا علما یریږي، دا د ساینس علما وایي ځکه چې هغې په دې کائناتو باندې غور کوي. نو څنګه ته ویرېده چې د الله نه یریږي نو شراب به څکي؟ نه خو شراب څکي. چې د الله نه یریږي نو مونځ به کوي که نه به کوي؟ نه خو یې نه کوي. چې د الله تعالی نه یریږي نو روژه به نیسي که نه؟ نو ساینسدانان ټول روژې نیسي. د الله تعالی نه یریږي نو د پاکۍ او د پلیتۍ د آرام او د حلالو فرق به کوي. نو هغه کوي، نو که کوي نو بس بیا زما د سر ګلونه دي، ما ورسره دشمني خو نشته. نو دا خبره د هغه من وجهین غلطه ده چې بس اصل علما دغه دي. نه، په دې آیاتو کې او په دې انفسو کې او په دې آفاقو کې او په دې آیاتونو کونیو کې په دې کې د غور که دا نتیجه چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، نو بیا خو دا ټیک طریقه ده. او کنی نو طریقه او لارې خطا ده. بیا لکه یو خبره هم یوازې صحیح کول نه پکار، دا خبره طریقه هم صحیح پکار، نو دا طریقه غلطه کړې ده. او ترتیب چې مقدمات ولا په صحیح ترتیب ورنه کړي بیا ته صحیح نتیجه نه راوځي. ترتیب غلط کې نو نتیجه غلط. دا پرزې دي د دې ماشینانو، هغه پرزې په ماشین کې کېده خو الټه یې پکې کېده. نو پرزه دې پکې کېښوده او په دغه ماشین کې یې کېښوده چې الټه دې کېښوده نو بیا کار کوي.
اپرزه كل شيء بميجه وبټیمه وبموضعه. ها كل شيء بميجه یو دا او بل وبټیمه او نن پکې بل اضافه شو ها وبموضعه. نو دا بنیادی خبره په ذهن کې کېنه. نو موضوع د قرآن مجید انسان دی، خو انسان د دې حیثیت نه چې کله د په خېټه دړ راشي نو څه به کوي او که دله یخني وشي نو څه به کوي. دا خبرې په عقل معلومیږي. بلستن چې دا پیغمبرانو خلکو ته ویلي چې بلستن جوړه کوي. بلستن څومره ښه شی دی. زمونږ یو شاګرد پرې خوشحاله دغه کې دا مسرت دی ته مرګری نو هغه هم داسې بازوقه غونته کې دی. نو هغه به چې په دې جمې کې ما ته به ملګرو بیا وي چې په دې جمې کې په دې بلستن کې راپټ شي که نه او تود شي نو وایي چې یاره دوا وکړئ چې خدای دا بلستن چا جوړه کړې ده چې هغه له خدای پاک ډېر لوی اجر ورکړي. دا به کوم سړي جوړه کړي؟ هر چا چې جوړه کړې ده پوهېږې په خبره باندې. خو بلستن ښه شي. نو دا پیغمبرانو ورته ویلي چې بلستن جوړه کوي او یا هغه د دې لپاره جوړه کړې ده چې په آخرت کې راته ثواب میلاو شي. نه د خپل عقل نه جوړه کړه. یخني وشوه نو بلستن یې جوړه کړه او ستا ګرمي وشوه نو پنکار یې جوړه کړه. پخوا به د ببو ځای و ځان ته به یې وهه. نو دا قسمه خبرې چې دي دا خو په عام عقل معلومیږي. او دا الله رب العالمین کله کافر له دا علم ورکي، کله یونانیانو له دا علم ورکي، کله یورپیانو له، کله مسلمانانو له ورکي. مسلمانانو له دا علم ورکړی. دا موجوده زمانه کې چې دا څومره د ساینس ترقي ده د دې بنیاد مسلمانانو ایښودی دی. دا بېله خبره ده چې وروستو بیا مونږ خو کار پرېښو. زمونږ مشرانو خو بیا دا مسله دا میدان پرېښودو. زمونږ حکمرانانو غلطۍ وکړې، عیاشي شروع کړه، علم طرف ته توجه پرېښوده، د علماو حوصله افزایي پرېښوده. نو بس علم کمزوری شو او هغوی د علماو حوصله افزایي شروع کړه. هغوی زمونږ علوم واغېستل او د هغې نه ډېر لوی فایدې واغېستې. ورنه ستا په اکسفورډ او په کیمبرج کې خو د ابو علي سینا کتابونه او د ابن رشد کتابونه به لوستی کېده. نن هم چې ته قرطبې ته لاړ شې، د قرطبې ذکر چې وختي تا ته ما وکړو، قرطبې ته چې لاړ شې نو دا وادي الکبیر چې راغلی د قرطبې په دې منځ باندې، نو په دې پل په دې سر باندې یو تصویر لګېدلی دی. دا نن نه 100 کاله مخکینی دقسې یو سړی دی او داسې ښایسته ږیرې ده او پټکۍ په سر دی او داسې پرلتې والی دی او کتاب ورته پروت دی او لاندې ورته لیکلي ایویروس ابن رشد. دا ابن رشد حفید، دا بدایت المجتهد و نهایت المقتصد والا. دا ابن رشد دا تصویر دا هغه هلته په دې قرطبې په دې میدان په دې پاپول باندې لګېده، سمندر په غاړه لګېدلی. دې معنا دا ده چې په دې باندې فخر کوي چې دې ځمکې د ابن رشد غوندې سړی پیدا کړی دی. پوهېږې په خبره باندې د ابن رشد غوندې سړی پیدا کړی. او دا ابن رشد هغه سړی دی چې د امام غزالي د کتاب جواب یې کړی، تحافت التحافه. نو دا خو به هر حال ابن رشد مسلمان دی. هغه ورته ایویروس وایي. نو عام بچی به دا وایي ایویروس به چېرته کې انګریزي، د هغه ژبه ده. نو مسلمانانو خو د ټولې دنیا دې دنیا ته علوم خو مسلمانانو ورکړي. کولمبس نه راته بابا جوړ کړی دی. کولمبس خو د مسلمانانو شاګردو. دا مه وایه. او نه امریکا کولمبس معلومه کړې ده، امریکا علماو د عربو مسلمانانو معلومه کړې ده. کولمبس ډېر وروستو تللی. کولمبس سره چې کوم کمپس ورسره و، کوم هغه قطب نما ورسره وه، په هغې باندې عربي لیکلې وه. د برټش میوزیم کې په لندن کې ما وکتله، په هغې باندې اوس هم عربي لیکلې ده. هغه د مسلمانانو هغه ایجاد هلته دی. او چې چا نه تپوس وکړي چې په دې د عربي ولې لیکلې ده، نو چې پوه یې خو به درته وایي دا د عربو د مسلمانانو ایجاد دی. خو دا نور پکې کله وایي خیر دی دا پکې هسې جبې بیا وروستو به چېرته چا پې لیکلي، وروستو به چا څنګه لیکلې ده. اولنی کمپس دا مسلمانانو ایجاد، قطب نما مسلمانانو ایجاد کړې ده. او کولمبس نه خو لار خطا شوې وه. دا خو رښتیا چې ته په دې مزل نه دا خو هغې ته بل خوا سیلۍ بل خوا ویوړه. دغه مثال له کارغه و. دنه دې راته بابا جوړ کړی چې کولمبس امریکا دریافت کړ. اوس ورو ورو په دې باندې پوهېږي چې واقعي لکه کولمبس
دا خبره غلطه ده. واسکو ډي ګاما د هندوستان لاره معلومه کړه. واسکو ډي ګاما خو طرارو، هغه ډاکو، دا خو ابن ماجد اسد البحر، هغه ته دا لارې معلومې وي او ده ول نشه ورکړه او هغه په یو طریقه باندې او بیا ورته وایي چې شابه ما ته دا لار ښایه که نه وژنم. دا خو په پردو کمالاتو باندې دعوې کوي. دا د یورپیانو طریقه ده. نو مسلمانانو دا کړي دي. پوهېږې په خبره باندې. خو په یو زمانه کې الله تعالی مسلمانانو له دا کمال ورکړو او په دې زمانه کې الله تعالی مغربیانو له دا کمال ورکړو. او د هر کمال د راښکاره کولو دپاره د الله تعالی په نسبت باندې یو وخت مقرر وي. څه مقرر وي؟ لکه د مثال په طور زه به دا ووایم چې پټرول او ګیس او کویله، دا ګیس او دا کویله او دا پټرول دا په دې ځمکه کې الله تعالی را پیدا کړي، خو دا لا پاخه شوي نه و. پخوا په زمانه کې دا دنیا ټوله ځنګل وه. ځنګلاتو په دې کې ونې وې، بیا زلزلې رالې، هغه ونې را واچولې، په هغې باندې د پاسه بیا خاورې رالې. په دې ونه کې دننه خو څه په دې کې خو ګیسونه شته، په دې کویله کې په دې سکرو کې څومره ګیسي، دا په دې ځمکه کې پټې شوې. چې پټې شوې دې خاوره کې دننه، نو به دې باندې زمانه تېرېده نو دا بیا څه نه مایع شی جوړ شو، د هغې بیا د ډیزل او د پټرولو یو شکل شو، څه هغه د کویلې په شکل کې راغله، څه د ګیسونو په شکل کې راغله. دا هم هغه ونې او بوټي دي چې په دې ځمکه کې دننه را پټ شوي. خو که د نن نه 1000 کاله مخکې الله تعالی چاته په دماغو کې دا نه ور اچوله چې هغه د کویله او پټرول او دا شی درې، ځکه چې دا لا پخ شوي نه و. د الله تعالی په علم کې دې دپاره د پخېدو یو وخت مقرر و چې دا خپل بلوغ ته او میچورټي ته ورسېده، هغه ګیس هم پوخ شو او د دې د استعمال قابل شو، کویله پخه شوه او د استعمال قابله شو، پټرول او تیل پاخه شو او د استعمال قابل شو. نو الله تعالی د یو قوم په دماغو کې دا ور واچول چې دا اوس زده کړه او دا راوباسه او د خلکو ته فایده میلاو شي. دې باندې دا د ټولې دنیا یو شان میراث دی. په دې خبره باندې ته پوهېږې که نه پوهېږې؟ او قرآن مجید کې د ټولو خبرو طرف ته اشارې دي، خو اصل چې کومه موضوع ده د قرآن مجید نو هغه انسان دی. د انسان عقیده به صحیح، د انسان عمل به صحیح، د انسان کردار به صحیح، انسان تباہی په څه کې ده، د انسان کامیابی په څه کې ده، د انسان نجات د اخروي په څه کې ده، په دنیا کې د لپاره د انسان غوندې د ژوند د تېرولو څه طریقه ده، دا د څه نه ده، په څه باندې د نورو نه جدا دی، د ده فرایض څه دي، د ده ذمه دارۍ څه دي. نو دا خبره به قرآن بیانوي، نو عقیده به بیانوي، عمل به بیانوي، اخلاق به بیانوي، تاریخ به بیانوي، د سمو انسانانو دپاره به انعامات بیانوي، د ناکارو دپاره به بیا سزاګانې بیانوي، د تېرې زمانې د را روانې زمانې. نو دا قرآن مجید د دې خبرې کې انسان من حیث التکلیف، انسان به حیثیت ذمه دار مخلوق، انسان به حیثیت خلیفة الله فی الارض، دا دو حیثیتونه بس دا موضوع شو د قرآن. د قرآن څه موضوع ده؟ انسان به حیثیت مکلف، انسان به حیثیت خلیفة الله فی الارض. د دې خبرې نه به تاویږي تا ته، او دا ټولې خبرې د دې سره متعلقې دي. باقي به پکې د نحوې خبرې هم راځي، او د صرف به هم راځي، او د ساینس به هم راځي، او د تاریخ به هم راځي، او فلسفه به هم راځي، خو دا خبرې به ضمني. قرآن جامع کتاب دی، جميع العلم في القرآن، لكن څه چې علوم دي د دې علومو سرچشمه او مهیمن، دا منبع ده، دا سرچشمه ده، دا د علوم، دا قرآن کې دي. تقاصر عنه افهام الرجال، خلق به نه پوهېږي، دا د خلکو کمزوري ده، ورنه قرآن کې ارسل. خو کتاب د څه دی؟ نو د دې نه به د نحوې کتاب نه جوړې، د دې نه به یوازې د ساینس کتاب. زموږ یو استاد و الله تعالی دې وبخي، د هغه ذکر نن 2-3 ځله راغی. نو ما پې سوچ وکړو په منطق کې داسې و چې بس پکې وربوختو. نو ما دا سوچ کوو چې زه اوس دی خو پوهولی نه شم، استاد به زه څنګه پوهومه. خو ما چې سوچ کوو د ده خو عمر ضایع شو. در صرف کردی عمر عزیز یارا، او در نحو محو گشتی نشناختی خدا را. په صرف کې د عمر صرف شو،
او په نحوه کې ور محوه شوې او خدای دې ونه پېژنده نو په منطق کې لاړه نو ما چې دا ټول عمر منطق وایي دا خو غرق شه غریب نو ما چې زه د قرآن او د سنت طرف ته لږ رامایله کړم چې دا قرآن هم لږ چېرته ووایي نو ما سوچ کاوه چې دا به په کومه که داسې ورته وایم چې مولوي صاحب ته خو هسې غرق شوې نو بیا خو مې برابروي وایي به چې ته څه وکړې چې ته استاذ مې دی نو ما سوچ کاوه نو ما وی یاره ورګه د یو طریقه ورته ویم ما یې داسې چل دی چې مولوي صاحب موږ ته ترجمه شروع کړه ما موږ ته ترجمه شروع نو ما ته یې پرېږده مړه ترجمې تاسو څه پوهېږئ نو ما یې ولې به نه پوهېږو ته موږ ته وایه موږ پرې ځان پوهیو که وی داسې په روس کې عالم یو طالبان راغلي وي چې ما ورته شروع کړه په دې الحمدو کې مو ورته دا مهملې قدمایي جوړې کړې او دا منحصرې وی بس وی ما دا مهمله قدماییه ده وی چې داسې یو بل ته کاته وی راته وی چې یاره جي دا ډېر ګران دی نه پوهېږو پې چې مخکې قاضي او حمدالله ووایي نو بیا به پې پوه شو ما یاره جي پیغمبر علیه السلام چې ابوبکر صدیق ته قرآن وی نو په دې الحمدو کې ورته مهمله قدماییه جوړه کړې وه وی پرېږده مړه تاسې لګیا څه ووایو نو دا قرآن نه منطق کتاب دی چې ته پکې ما ته مهملې قدمایي جوړی نو قرآن نه د منطق کتاب مه جوړوه د قرآن نه د نحوې کتاب مه جوړوه نحوه د قرآن تابع ده صرف د قرآن تابع دی ادبیات او علوم ټول د قرآن تابع دي دا د قرآن د نزول نه بعد دا علوم را پیدا شو کنی ما ته د صرف یو کتاب دی راته د قرآن د نزول نه مخکې څوک وښی د نحوې کتاب دی راته وښی زه وایم د سیرت کتاب دی راته جغرافیې کتاب دی راته څوک وښی سیرت جغرافیه ورلډ ویو چې څه ته وایي ورلډ ویو عالمي منظرنامه تقابل ادیان صرف نحوه ادبیات بلاغیات دا چې څه علوم دي دا علوم خو د قرآن د نزول نه بعد راله دا د قرآن نه وروستو علوم دي قرآن د دې تابع نه دی او د خلکو نو لوی غلطي دا ده چې علوم راغلي د قرآن نه وروستو دي او د قرآن ماته د هغې تابع کوي قرآن سرچشمه ده قرآن مرکزي کتاب دی او دا نور علوم د دې تابع دي نو ته د تابع نه مطبوع جوړی او د مطبوع نه تابع جوړی صرف نحوه خو هله را پیدا شو چې قرآن نازل شو معانی او بیان او بدی او ادبیات او قراءات او تاریخ او سیرت او اسماء الرجال او جغرافیه او سیر و سیاحت دې موضوعاتو سره چې څومره کتابونه لیکلي شوي دي او څومره علوم دي دا خو د قرآن نه بعد راغلي دا خو د قرآن د خدمت دپاره راغلي نو چې کوم علوم د قرآن دپاره راغلي نو تا قرآن د هغې تابع کې نه جي قرآن د هغې تابع قرآن کې دا علوم شته خو دا به د قرآن نه زده کې دا به په قرآن باندې نګران نه مقرره په قرآن باندې به پیرې نه لګې په قرآن باندې به پابندیانې نه لګې قرآن کې شاذ نه وي او که شاذ ورته چېرته سرپیانو ویلي نو د هغې مطلب ته نه پوهېږي مطلب دا نه دی دا د قاعدې نه خلاف د هغې معنا د عقیدت خلاف ده د ټولې دنیا د هوښیارانو قاعدې دا به د قرآن نه خلاف که راغلي نو ته ویلی شي چې دا د قرآن نه خلاف دی خو دا نه شي ویلی چې قرآن ته خلاف دی قرآن د چا د قاعدو پابند نه دی قرآن په خپله قاعده ده قرآن په خپله داسې قانون او داسې ضابطه ده چې نورې ضابطې د دې تحت دي او په دې باندې د پاسه یو ضابطه حاوي نه ده په دې باندې یو ضابطه حاکمه نه ده نه به د صرفیانو ضابطه حاکمه ده نه به د نحویانو حاکمه ده نه به د سیاستدانانو حاکمه ده او نه به د بل چا د علومو ضابطه حاکمه ده قرآن په خپله باندې حاکم کتاب دی دا د ټولو ضابطو سر دی پوهېږې په پښتو خو دی قرآن کله وایي نه چې وایي نو بس بیا پکې لګیایي نو بس ته به وایې چې هلکه دا چېرته د نحوي کتاب دی او چېرته دا د صرف کتاب دی او چېرته دا د ساینس کتاب دی دا ټول علوم د قرآن مجید نه لاندې دي دا داسې رڼا ده چې دا به په هرې رڼا د پاسک دی هله به تا ته بیا هدایت میلاویږي او که نه دی د دې د رڼا دپاره د بیا نورې رڼاګانې کتې چې ورګه په هغه بل لایټ باندې وګورم ورګه په هغه بله تلې وتلم نو ته بیا قرآن نه دی زده کړی ته بیا د قرآن نه فایده نشي اخیستی قرآن مخکې پیژندل غواړي او د قرآن مقام پیژندل غواړي نه بعد به بیا ته د قرآن نه فایده اخلي
نو د قرآن موضوع انسان دی، د انسان څه حیثیت دی، انسان خلیفۃ الله دی، انسان یو مکلف او ذمہ دار مخلوق دی، دی بنیادی او باقی علوم د قرآن تابع دي. کم علم چې قرآن د هغې تایید کړی او هغه به وي، او چې قرآن مخالفت کړی او دغه علم دا قاعده نه ده، دا ضابطه غلطه ده. دا یو څو بنیادی خبرې نن وې، او د هغې نه بعد به انشاءالله العزیز بیا نور موضوعات شروع کیږي. سبا له بیا چوټي شوه، د کوجه کې به دا روژه، د کوجه کې به دا کوجه ورته وایي که بوزه ورته وایي، دې کې به دا جمعه چوټي